الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين صدق الله مولانا العظیم. دې آیاتونو کې الله رب العزت د وحی او د اثبات د نبوت د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اثبات کوي او داغي بیان کوي او داغي د مخالفینو د هغه اعتراضونو یو قسم له جواب کوي. دا الله رب العزت فرمایي ما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله، نه دی دا قرآن چې ساز کړی شي من دون الله معنا من غیر الله، دا دون دلته په معنا د غیرو دی. نه دی دا قرآن چې ان یفترا چې ساز کړی شي دا سوا د الله نه او غیر د الله نه. دا د مشرکانو د هغه شوبې اعتراض دی چې دا قرآن دی محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه ساز کړی دی او دا د افترا ده او په الله رب العزت باندې کوي. نو قرآن کریم داغي جواب وکړو چې وما کان هذا القرآن، نه دی دا قرآن شریف ان یفترا چې ساز کړی شي من دون الله سوا د الله نه. دا انسانی کلام نه دی، دا انسانی خبرې نه دي، دا یو تن دی چې هغه 40 کاله دقسې ګرځېدلی دی، نه چېرته یو مدرسې ته تللی دی، نه یو استاز ته ګوډه ماته کړې ده، نه چېرته د استاز نه سبق ویلی دی او چپ چاپ انسان دی. او 40 کاله بعد هغه شروع شو او داسې نایابې خبرې، داسې نایاب مضامین چې د دنیا فصحا او بلغا هغې ته حیران دي، هغه یې پیش کړه. دا په کومه خوله باندې تاسو دا وایئ چې دا قرآن د ځانه ساز کړی؟ که دا قرآن دی د ځانه سازولی شي نو تاسو هم عرب یئ، نو بیا راشئ تاسو خیر د یوازې نه تاسو ټول او چې څونه تاسو تعاون په دې مسله کې حاصلولی شئ، که د پیریانو نه حاصلوئ او که د انسانانو نه حاصلوئ او که د خپلو مصنوعي او جعلي بوتانو نه حاصلوئ، هغه حاصل که یو ځای د قرآن مجید په شان کتاب راوړئ. نو د قرآن مجید په شان کتاب چیلنج ولا ورکړی شو چې داسې یو کتاب ځای ساز کوي، په شریک اساس کوي، د یو بل سره په امدادونه پکې والی او ځای تکړه شئ. چې دا ونه کړه نو بیا ورته قرآن وویلي چې بعشر سور مفتریات، ځای 10 صورتونه چې د ځان نه ساز شوي دې قرآن د صورتونو په شانتې راوړئ. او د هغې نه وروستو په بېشمار آیاتونو صورتونو کې الله رب العزت مشرکان چیلنج کړه چې ځای نور پرېږدئ خو یو صورت ساز کوي د قرآن د صورتونو په شانتې، صرف یو ساز کوي، یو پته به ولګېږي. نو دا قرآن دا افترا نه ده، دا قرآن تنزیل د الله رب العالمین دی. او دا قرآن ولکن تصدیق الذی بین یدیه، دا قرآن تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې هغه د دې قرآن نه مخکې دي، هغه تورات، هغه انجیل، هغه زبور. دا قرآن د هغې تایید کوي او دا قرآن پای کې د دې خبرې تشریح کوي
چې کومه تحریفونه اهلی کتابو پر خپل کتابونو کې کړي دي د هغې تشریح هم کوي او د هغې قرآن تصدیق کوي، بلکې دا قرآن مهیمن علیه، دا محافظ دی د ټولو آسماني کتابونو او په اصولو د دین کې بالکل د هغې مؤید او معاون دی. و تفصیل الکتاب، او دا قرآن تفصیل د کتاب دی، یعنی معنا دا ده چې کوم احکام الله رب العزت په مؤمنانو باندې فرض کړي دي او د هغې باندې لیکلي دي د حلالونه او د حرامونه، د هغه ټولو تفصیل په دې کې پروت دی. او لا ریب فیه، دا قرآن د شک او شبهې قابل نه دی چې په دې کې څوک شکونه وکړي. من رب العالمین، دا د الله رب العالمین د طرف نه راغلی دی. دا قرآن د الله کتاب دی، دا د رب العالمین کتاب دی. دا محمد مصطفی د ځانه نه دی احساس کړی، دا یې د چا نه نه دی زده کړی، بلکې دا د الله رب العالمین تنزیل دی. دا د محمد مصطفی تصنیف نه دی، دا دروغ وایي دوی. ام یقولون افتراه، دا خبره پرېږده. ام یقولون، بلکې دا مشرکان وایي ابتراهو، دا قرآن د ځان اساس کړی دی، دا قرآن د ځان اساس کړی. قل تو ورته ووایه فاتو بصورت مثله، راتلو کوي په یو صورت باندې مثله د مثل د قرآن نه. زی داسې وکئ چې د قرآن د صورتونو په مثل باندې یو صورت ساز کوي. یو سوره بقره کې مرتدا غسې ویلي چې فاتو بصورت من مثله ان کنتم صادقین. د دې قرآن د صورتونو په مثل باندې یو، دا دریمه مرتبه ده. د دې نه مخکې 2 ځله په دې چیلنج کړي دي چې د دې قرآن مثل پیش کړي او پیریان او انسانان ټول را جمع شي او د چا نه چې تعاون اخیستی شي د هغې نه تعاون هم وغواړئ او دې قرآن په شان مثل پیش کړي، یو کتاب راوړئ چې د قرآن په شانتې په فصاحت او بلاغت او د قرآن په شانتې په تشریح او تفصیل کې راوړئ داسې یو کتاب. او دویمه مرتبه د چیلنج دا وه چې تاسو 10 سورتونه د قرآن د سورتونو په شانتې پیش کړئ. او دا آخري دغه ده، ډیګري ده چې نور پرېږدئ، خو د قرآن د سورتونو په مثل باندې یو سورت ساز کوي بس زی. او بیا چې دوی هغه کمې منګړتې خبرې چې نظر ابن حارثه به کولې نو هغه هسې اوتې بوتې او کله هغه غر او کله دا غر. او هغه مشهوره واقعه حافظ ابن کثیر ذکر کړې ده چې مصدغه عمرو بن العاص رضی الله عنه لا مسلمان شوی نه دی، نو دی به یمامې ته هلته د غنمو د تجارت لپاره، نو د مسیلمة الکذاب سره یارانه او دوستانه وه. نو کله چې به یمامې ته لاړه نو د مسیلمة الکذاب میلمه به نو یو ځل لاړ نو چې کېناسته مسیلمة الکذاب ورته وویل چې ستاسو په هغه صاحب باندې په دې ورځو کې څه صورت داسې راغلی دی. نو عمرو بن العاص ورته ویل چې ډېر مختصر صورت دی او معنخیز صورت راغلی دی، ډېر اوچت مضامین لري. ویل څنګه؟ نو عمرو بن العاص ورته ویل چې والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دا صورت یو. نو مسیلمة الکذاب دا سر ښکته که او یو ساعت یې سوچ کو
چې اوس مقابله وکړي که نو عربي سازه کړله او بیا عمرو بن العاص ته سر اوچت کړه ورته ویل چې ما ته مستقص یو مختصر صورت راغی دقسې مختصر صورت دی هغه ورته ته ووایې څنګه دی نه مسیلمه ورته وایي چې یا وبرو انما انت اذنان وصدر وسائرک حفر قبر اے جشکیا انما انت اذنان وصدر ته خو تش غوږونه او سینې او وسائرک حفر قبر ټول عمر په شاړو کې ګرځې سوړي وباسې او بیا ته وایي کیف ترا یا عمرو څنګه یې هغه ویل والله انک تعلم بانی اعلم انک تکذب عمر ورته وایي زما په خدای قسمي چې ای مسیلمه ته په دې ښه پوهې چې زه په تا پوه یم چې سپین دروغ یې خدای دې غر کړه چېرته والعصر ان الانسان لفی خسر او چېرته یا وبرو یعنی هغه غیر مسلم هم په هغې پوه و چې دا دروغ وایي عمرو بن العاص لا مسلمان شوی نه و او هغه ورته ویل دروغ وایي دا وحی نه ده او بیا الله رب العزت وفرمایل چې که ځان لم پې وس نه راځي چې د قرآن غوندې صورت ساز کوي نو ودعو من استطعتم من دون الله راوبلئ هغه چې ستاسو طاقت کېږي سوا د الله نه که پیریان راغواړئ که دا خپل مصنوعي او جعلي خدایان راغواړئ او که خپل فصحا او بلغای عرب راغواړئ چې څوک راغواړئ او ستاسو نه کېږي راغواړئ خدا کار وکړئ ځئ ان کنتم صادقین که تاسو په دې کې رښتینی یئ چې دا قرآن دی محمد صلی الله علیه وسلم د ځان اساس کړی دی نو ځئ وکئ الله فرمایي بل داسې نه ده قرآن دا محمد صلی الله علیه وسلم د ځان دی اساس کړی داسې نه ده دا افترا کوي دي بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه بلکې دا مشرکان نسبت د دروغو کوي هغه څیز ته لم یحیطوا بعلمه چې ګیره نه ده اچولې دوی په علم د هغه په فهم د هغې باندې دې د داسې خبرې باره کې خبرې کوي چې د هغه خبرو باندې دوی علم نه دی راغلی د دې پوهه نه ده راغلې که دوی د قرآن ګهره مطالعه وکړله او په قرآن باندې ګهره سوچ وکړه نو چېرته به دا ونه وایي چې دا انساني کتاب دی اولما یأتیهم تاویله او نه لا راغلی دې ته تفسیر د قرآن دې ته د قرآن تفسیر نه راغلی د تاویل ترجمه بعضې مفسرینو تفسیر کړی دی د دې قرآن تفسیر نه دی راغلی معنا دا ده چې دې قرآن مضامین او د دې قرآن فهم لا د دوی په ذهنونو کې ناس نه دی د دې په ذهنونو کې ځای نیولی نه دی ځکه دا خبرې کوي او د تاویل معنا دویمه دا مفسرین کړې ده چې د قرآن پیشنګویانې چې قرآن کمی پیشنګویانې کړي دي چې آینده به داسې او داسې او داسې او داسې کار کیږي نو بعض ساده لوح خلقه مولانا شبیر احمد عثماني لیکي چې بعض ساده لوح خلقه په دې انتظار کې ناست دی چې دا به راځي او دا به راځي به کله راځي او لا نه دي راغلي دي ته انجام کار د قرآن یعنی هغه پیشګویانې د قرآن چې کومه د مخالفینو په باره کې قرآن ځای په ځای باندې ذکر کوي او بیا الله رب العزت فرمایي پیغمبر خدا ته تسلی ورکوي اے محمد که نن قریشیان راپاسي او په تا باندې دا الزام لګوي چې دا قرآن تا له ځان اساس کړی دی او دا قرآن د الله کتاب نه دی او دې قرآن ته د تکذیب د دروغو نسبت کوي نو دا نوې خبره نه ده دا زوړ عادت دی چې کلم وحی آسمانی راغلی ده او کلم هدایات او تعلیمات آسمانی راغلی دي نو داسې خلق پیدا شوی دی چې هغې ته د دروغو نسبت کړی دی د دې نه مخکې په دې تاریخ کې بېشماره قومونه بېشماره امتونه راغلي دي
او هغې ته د الله رب العزت د طرف نه هدایت نامې راغلي دي او هغه ټولو هدایت نامې ټکراو کړي دي او رد کړي دي او نه دي منلي. کذلک کذب الذین من قبلهم، دقسې نسبت د دروغو کړی دی هغه کسانو چې مخکې دي دوی نه په تاریخ کې. عادیان دي، سمودیان دي، دا قوم شعیب دی، قوم لوط دی او بے شماره قومونه دي. دا هغې تکذیب کړی دی، خو پیغمبره لږ غوندې سوچ وکړه په دې باندې او د هغې عاقبت او انجام د هغه ظالمانو وګوره چې په عادیانو باندې الله څه وکړو. سخت باد او سیلۍ پرې راپرېښوده او سمودیانو سره الله څه وکړو او قوم لوط سره یې څه وکړو، قوم شعیب او قوم مدین سره یې څه وکړو او داسې بې شماره قومونه د بې شمارو پیغمبرانو علیهم السلام الله د دې مخ د ځمکې نه څنګه هټاو کړي دي، څنګه یې نیست و نابود کړي دي، څنګه یې ورک کړي دي. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، پس وګوره څرنګې دی انجام د ظالمانو. د ظالمانو آخري انجام څه شو؟ تباهی او بربادی سره الله تعالی مخامخ کړه او دا مخ د ځمکې ته نه چې خالی کړه. پیغمبره صلی الله علیه وسلم تسلی حاصله کا، دا قریشیان به سم شي او قسم نشو هغه کار به ورسره وکړمه کوم چې د عاد او ثمود سره کړی دی، هغه کار به ورسره وکړم. دا په دې آیاتونو کې یو څو مسلې مخې ته رالې. تقریر عقیدة الوحی و اثبات نبوت محمد صلی الله علیه وسلم. یو دا مسله چې وحی الهی راځي پیغمبرانو ته. وحی الهی دا یو معیاري شی دی، دا ارسو تشریحات او تشریعات چې دي ټول دینه معلومیږي او په دې آیاتونو کې د نبوت محمد مصطفی اثبات وشو. او دویم من الادله ان القرآن کلام الله، بعضې د دلایلو نه په دې خبره چې قرآن کلام الله دی. تصدیقه للکتب السابقه، چې دا قرآن ځکه د الله کتاب دی چې د مخکنو آسمانو کتابونو تایید کوي. وعدم التناقض معها، او دا قرآن متناقض نه دی د تورات او د انجیل سره چې تورات او انجیل د عقاید یو مسله پیش کوي او قرآن بله پیش کوي. ځکه اذ هما من مصدر واحد، ځکه آسمانی کتابونه او قرآن د یو ځای نه راوتی دی چې وهو الله رب العالمین دی. دا قرآن او تورات او انجیل او زبور او آسمانی څومره صحائف چې دي د دې ټول مصدر یو دی. مصدر وایي جای صدور، ځای د راوتلو. موږ مراحه کې طالبانو ته دا ویلي چې مصدر ته مصدر ولې وایي؟ نو مصدر معنا دا ده چې دا جای صدور دی، صیغې ټولې د دې نه راوځي. نو دلته مصدر د آسمانی کتابونو یو دی چې الله رب العالمین دی. او دریم دا ومن ادلة القرآن على انه وحی الله، او بعضې د دلایلو نه په دې خبره چې قرآن وحی د الله ده. تحدى الله العرب الاتيان بمثل واحدة في فصاحته، چې الله رب العزت چیلنج کړ عربو له پر راتلو د یو صورت واحده باندې په فصاحت او بلاغت او په اعجاز د قرآن کې. وعجزهم عن ذلك، او کمزوري د دې ښکاره کړله د دې نه چې غوږونه یې ونیول چې موږ یې نشو سازولی. او څلورم دا استمرار المشرکین فی العناد والمجاهده، همیشوالی د مشرکانو په دې د دانسته حق نه منلو کې. عناد دې د دانسته حق نه منل، حق سړی وپېژني او نه مني، دې ته معاند وایي.
والمجاهدت او دارنګې په عناد کې او په هغه مقابلو کې علته انهم لم يذوقوا ما توعد الله به من العذاب ولم يأتي تاویله. یو دا معنی ده چې کومې پیشګویانې قرآن د عذاب په باره کې کړي دي نو د دې علت اصل کې دا دی چې مشرکان ځکه بری خپله خبره ټینګ دي چې لم یذوقوا نه دی څکلی ما توعد الله به هغه چې الله ډانټنه ورکړې په هغې باندې د عذاب نه. اذ لو ذاقوا لآمنوا که چېرې دوی دا عذاب بالفعل اوسکي ایمان به راوړي ولکن لا ینفعهم حینئذ الایمان لیکن ایمان په دې وخت کې به فایده نه ورکوي نو سبب یې وکړي. الله رب العزت دې موږ او تاسو او قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي او دې سره سره دې الله موږ له په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام دی الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راوړي. څوک دې له کار کوي الله دې کامیاب کړي، څوک مخالفت کوي الله دې ورته هدایت وکړي، که بد قسمت الله دې تباه کړي. الله دې زموږ ټولو نه راضي شي او مشکلات د دنیا او د آخرت دې الله زموږ حل کړي، ګناهونه دې الله زموږ معاف کړي او خاتمه دې الله زموږ په ایمان کړي. الله رب العزت دا جامعه تعلیم الاسلام مدنیه آباد کې دې کې کم کمی دې د غیب او د خزانو نه پوره کړي. الله کم کمی دې په هر لحاظ سره چې کمی دې د غیب او د خزانو پوره کړي او دې نه د قرآن او سنت چینې روانې کړي، د توحید او سنت چینې روانې کړي. خدای دې نه د اقامت دین دپاره کارکنان پیدا کړي، خدای دې نه د دین دپاره کارکنان پیدا کړي. یا الله زموږ دې نه جید علما، دې نه الله تعالی جید قرا، خدا ترس قرا پیدا کړي او دا زموږ د آخرت د نجات دپاره بهترین ذریعه وګرځي. د دې په وجه زموږ نه راضي شي او خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. اللهم ربنا